کوم کسان چې د بینظیر د روپو لپاره رجسټریشن کول غواړي هغه چې موږ ځان رجسټریشن وکړو موږ ته په راتلونکي وخت کې دا روپۍ میلاو شي. بدی کې نوي کسان هم دي او زاړه کسان هم دي ځکه زاړو کسانو ته د دوباره اندراج دپاره میسج راغلی هر 3 کاله پس به تاسو دوباره اندراج کوئ لکه دوباره رجسټریشن به کوئ. ځینې داسې کسان دي چې هغو ته دا روپۍ د سره نه میلاویږي. نو تاسو د دې پروګرام دپاره رجسټریشن کولی شئ خو ځینې کسان وایي دا رجسټریشن به د کله نه چالو کېږي لکه د کله نه به چالو کېږي چې موږ به دې کې رجسټریشن وکړو او د دې لپاره کم شیزونو ته ضرورت دی. نو په دې ویډیو کې مکمل معلومات در کوم. دا ویډیو معلوماتي دا راخلی مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته رسي ځکه زیاتر کسان چې دی تپوس کوي د دې په باره کې او د هغې په باره کې موږ ویډیو کړي د دې په باره کې موږ هم ویډیو کړو خو ځینې کسانو بیا تپوس کوو نو موږ چې دا ویډیو پې دوباره جوړه کړو. نو کومو کسانو ته چې د سر د بینظیر روپۍ نه دي میلاو شي هغو له خو دا پکار دی چې هغه د دې لپاره رجسټریشن وکړي چې رجسټریشن وکړئ نو روپۍ به درته میلاویږي. که تاسو رجسټریشن نه یې کړی نو روپۍ تاسو ته نشي میلاوېدلی ځکه چې حکومت چاله دېسې روپۍ نه ورکوي. چې رجسټریشن یې وکړو د هغې نه وروسته به تاسو بیا د خپلو روپو تپوس هم کوئ. ځینې کسانو رجسټریشن کړی دی او د خپلو روپو تپوس یې نه دی کړی چې روپۍ شروع شي دې لاړ شي هغه یو پیرود وایي تپوس کړی دی بیا وروسته تپوس نه کړی نو دا داسې نه راځي. په دې کې کال چې دی دا هم تېرېږي ته رجسټریشن وکړې 7 میاشتې د کاله پر وخت چې دی دا تېرېږي. نو اوس چې کوم قسط شروع کېږي نو په هغې کې تاسو له لازم معلومات کول پکار دي چې کومو کسانو مخکې رجسټریشن کړی او چې کوم نه یې کړی هغه دې لاړ شي د بینظیر دفتر ته په هر تحصیل کې د دې دفتر دا بهر نه کېږي دا په هر تحصیل کې د دې دفتر هلته کې به تاسو ځئ او هلته به رجسټریشن کوئ خو روپۍ به د دې لپاره نه ورکوئ. ځینې کسان وایي روپۍ راکړه چې تا ته دا روپۍ میلاویږي نو روپۍ به د دې لپاره نه ورکوئ دا کارونه چې دي مکمل پرېږدي نو هلته به لاړ شي د هغې لپاره به ته داسې چل وکړې چې شناختي کارډ به راولئ خو چې ستا شناختي کارډ نه ختم او که ستاسو ماشومان د هغه ماشومانو پارمبي چې دی دا به راواخلئ هغه به راوالئ او اوس چې دی د پولیو کارډ چې دی دا پکې لګي نو هغه به له ځان سره راوالئ او که بلې هغه به له ځان سره راوالئ هغه به له ځان سره ویسئ نو هلته کې تاسو ښه په اسانو سره چې دی رجسټریشن کولی شئ. خو حالن سات د ستمبر دا میاشت چې ده په دې کې چې دی په دې دسمبر ده په دې دسمبر کې چې دی نو په دې کې اوس رجسټریشن چې دی لږ بند ده ځکه سیمان ورکړی کېږي نو د دې د وجې نه لږ بند دي. نو دا پته نه لګي چې د دې نه وروسته چالو کوي په جنوري کې چالو کوي که جنوري نه وروسته چالو کوي د سیم دا معامله ختمه شي نو بیا تاسو تللی شئ حالن سات رجسټریشن بند دی نور هر وخت چې دی دا رجسټریشن کېږي خو د دې لپاره دغه رجسټریشن چې دی دا بند کړی دی نو چې دی بند کړی دی تاسو بیا لاړ شئ خپل رجسټریشن وکړئ چې په راتلونکي وخت کې دا روپۍ تاسو ته میله شي او کوم چې زاړه کسان دي نو زاړو کسانو له دوباره اندراج کول چې دي دا لازم دي که تاسو دوباره اندراج ونه کړو نو ستاسو روپۍ چې دي هغه به ډایرکټ بندېږي او که اندراج یې وکړو ستاسو سکور د 32 نه پورته وختو نو بیا هم ستاسو دغه روپۍ چې دی دا بندېدی شي.